کله چې پاکستان په وجود کې راغې او وړمبنې کابینه د پاکستان جوړېدله سر ظفر الله خان قادیانی دا د انګریز وایسرای په حکم باندې د پاکستان وزیر خارجه جوړیږي او په پاکستان کې د ختم نبوت نوم اخیستل جرم جوړیږي. هغه مولانا شبیر احمد عثماني چا چې د پاکستان وړمبۍ جنډه خېژولې وه د هغه کتاب الشهاب الثاقب کوم چې د ختم نبوت په سلسله کې لیکلی و هغه ضبط کېږي د مارکیټونو نه راغونډېږي او مولانا شبیر احمد عثماني غوندې هستي دا نظر بند کېږي. علما جیلونو ته ورچي علما قید و بند د هغې صعوبتونو ته ور مخامخ کوي. زما محترم ورونو د سن 1952 د سن 1953 تحریک ختم نبوت کې 10,000 جان نثاران اسلام د لاهور په مال روډ باندې په یوه ورځ باندې د کرفیو لګېدلو او د سټریټ فایر د وجې نه شهیدان کېږي. 10,000 مسلمانان انګریز نه وجلي کوم 10,000 مسلمانان چې د پاکستان د قیام نه وروسته په ختم نبوت باندې قرباني ورکوي. خدا آواز دا په شهادتونو باندې نه روکاویږي دا آواز په جیلونو څوک نشي روکاولی. دا عشق مصطفی د مسلمان د زړه نه دا څوک په زنځیرونو په اتکړو په بیړو او په 500 باندې دا نشي وباسلی. مسلمان چې هر څومره وغورځېدلو خو د ده په زړه کې به د نبي علیه الصلاة والسلام عشق او محبت ضرور پروت وي. خو آیین پاکستان کې د 10,000 شهادتونو ورکولو باوجود قادیانی کافر نه ډکلیر کیږي. په قادیانی باندې هیڅ پابندي نشي لګولی. 1974 کې چې کله په قومي اسمبلی کې قرارداد پیش کیږي او هغې کې دا خبره لیکلې ده چې قادیانی څوک چې نبی علیه السلام آخري پیغمبر نه مني د آیین پاکستان پر رو سره د دې غیر مسلم اقلیت ډکلیر شي. زما محترم ورونو حضرت مفتی محمود رحمت الله علیه مولانا غلام غوث هزاروی رحمت الله علیه مولانا عبدالحق اکوړوي رحمت الله علیه مولانا صدر الشهید رحمت الله علیه مولانا نعمت الله رحمت الله علیه مولانا عبدالحکیم رحمت الله علیه شپږ عالمان په 172 رکنی ایوان کې موجود دي او د دې شپږو نه علاوه باقي چې څومره دي دا ټول پټوله دا سیکولر لابي ده. خو د مفتی محمود رحمت الله علیه په علمي مباحثې سره قادیانی مناظر چې هغه وخت کې مرزا ناصر او مرزا طاهر وو هغوی شکست خورده کیږي او 14 ورځې بعد په قومي اسمبلی کې ختم نبوت د هغې په علمي مباحثه کې مفتی محمود رحمت الله علیه کامیابی حاصلی. تر دې پورې چې قادیانی عالم هغه خاموشه کو مخامخ ناس په هغه وخت کې ذوالفقار علي بوټو صاحب په هغه وخت کې وزیر قانون هغې ټولو په دې خبره باندې اتفاق وکړو چې آیین پاکستان کې به قادیانی مونږ غیر مسلم اقلیت ډکلیر کوو. نن آیین کې دا لیکلي دي څوک چې نبی علیه السلام آخري پیغمبر نه مني د شناختي کارت کې ځان ته مسلمان نشي لیکلی د پاسپورټ کې ځان ته مسلمان نشي لیکلی د پاکستان په جنرال سیټ باندې چرته هم نه سینټ ته راتللی شي نه قومي اسمبلی ته راتللی شي نه صوبایي اسمبلی ته راتللی شي نه ډسټرکټ کونسل ته راتللی شي نه د ټاون کونسل ممبر جوړېدلی شي نه د ویلیج کونسل ممبر جوړېدلی شي. او مرزا غلام قادیانی او د هغه پیروکار چې هغه په پاکستان کې ګرځي په تندي باندې به د اقلیت او د کفر ټاپه لګېدلې وي او په پاکستان کې به ګرځي د ځان ته مسلمان نشي ویلی. دا ټول فتوحات چا کړي دي؟ دا مفتی محمود رحمت الله علیه کړي دي. نن که مفتی محمود رحمت الله علیه د دنیا نه رخصت شوی دی خو د هغه بچي دا د نن موجود دي. د ختم نبوت آواز چا خاموش نه کړلی شو او نه به یې خاموش کړلی شي انشاءالله.